أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم ناظرین نن د یو بل اهم ویډیو سره چې د تاسو مخې ته مخاطب یو څنګه چې تاسو په علم کې دا چې د جدید ټکنالوژي دور دی او په دې کې د ژوند په هر شوبه باندې چې دی نو او خاوي شوی دا خصوصا موږ باید د موبایل او ورسره د LED او دغه شانتي د تفریح تبع چې سوره ډیوایسز دی راغي خبره وکاو چې جدید کوم ټکنالوژي دا دغه مثبت استعمال بسنګ کو څنګه چې څنګه یو ماشوم دنیا ته راځي او هغه سترګې کولاوي نو هر طرف ته چې د هغه واسطه د دې نوې جدید ټکنالوژي سره کیږي یعنی دا خو ممکن نه ده چې اکثر مونږه د دې جدید ټکنالوژي نه چې دینو انکار کو یا دا مکمل رد کو نو دا ممکن نه ده دا زموږ لپاره پاسبل نه ده نو آیا اوس مونږه څه طریقو کو چې د تعلیم په میدان کې د معاشرتي ژوند په میدان کې مونږ ته مسایلم جوړ نشي او دغه ټکنالوژي د منفي اثرات نه خپل ماشومان بچ کو او داغه نه خې فائدې والو او خپل ماشوم یا د خپل طالب علم په باره کې د جدید ټکنالوژي چې د په مثبت انداز کې استعمال کو نو دا به څنګه ممکني دا زمونږ نن چې د دې سره بحث کو د دې کوشش وکړو چې د دې نقصانات د دې مقدار د نن ویډیو کې او چونکه د طوالت د وجنه دویمه ویډیو به زمونږ په دې پس راځي چې جدید ټکنالوژي استعمال به مونږه چې کو دغه فواید بسې دغه نه فائدو اغستې کومې طریقې چې دی ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې راځي په نننی ویډیو کې به موږ صرف د دې هغه نقصانات او د دې د استعمال مناسب طریقه سوره وخت ماشوم له پکار دی یا یو کې سوره استعمالول شي دا زموږ نننی ویډیو چې دی مقصد او دغه د مدعا د ټول نړۍ به دا خبره ده چې دغه چې د ټکنالوژي نه موږ اکثر انکار نشو کولای دا د وخت ضرورت ته خود دې لپاره به موږ د ماشومان لپاره یو ټایم یو وخت مقررو او کوشش به دا کوو چې دا غي کم منفي اثرات چې دي کم نقصانات چې دي هغه لا داسې اقدامات وکړو چې هغه ماشوم چې دی او خپل طالب علم بچو دا شانته چې د دویمه خبره دی کې دا ضروری ده چې مونږه د دې ټکنالوژي چې کله لفظ ټکنالوژي او علمان ردی مقصد به زمونږه موبایل او ټي وي دا سکرین چې سوره ده د دې خبره به زمونږه مقصدی چونکه زمونږ بحث ته سره ده نو د ټکنالوژي نو مراد مونږه دا وایي د جدید ټکنالوژي د استعمال لپاره چې د مانیټرینګ سیستم پکار دی چې مونږه هغه د قشنته آزاد پرې نه دو بلکې هغه د خپل سمینه د استعمال نه کی بلکې د والدینو یا د اساتذو زیر نگرانی استعمال شي دا خبرو پکې خامخا لازمي نو پای کې مونږه دا ویل شو چې د ټکنالوژي استعمال کې د والدینو د اساتذو څه ذمہ داري کې دي شي اولانه خدا خبره ماهرین کوي چې په ابتدایي میاشتو کې د ماشوم عمر چې د 2 سال پورې چې سوره ده دا شانته دا چې دنو په هر لحاظ سره د دسترګې د موبایل نه او یا د شاند نور سکرینونو مکمل لري ساتل پکار دی ورته په دې لبول نه دی پکار اکثر مېندې داسې کوي چې خپل ماشوم ته د کلارولو لپاره په موبایل ورکی اغلا لاسو کې د نیولو جوګم نه اغه سکرین اغه پکې انې رنګ مور خپل خوشحاليږي چې زما بچي ګوره موبایل باندې لبه کې سورو خيار دی وته پکې برخته کوي نو دا هو نور چې کوم منفي اثرات دي هغه خپل ځای دي خو یک نمبر چې د په بصارت او د پسترګو باندې چې د ډېر منفي اثر کیږي نو کم از کم ماهرین تر 18 ماه پورې چې د ماشوم د سکرین نه لري ساتل پکار دي چې دا غي سترګې دا غي د نظر سطح دا ډیره نازکې نو دا چې د ماشومان لپاره پکار دي چې دا لري تنه وساتي او بیا چې کله د لوی شي لګ د تعلیم او د دې سرګرمو ته شي ډیره مجبوري راشي لګ سات کولور کې خیر ده بهر حال رستو موږ راغې د لپاره چې کوم د نفسیاتو ماهرین دي هغه چې د نو صدې لپاره ټایم د مختلف عمرونو لپاره مقرر کړی دی په زموږ زیر بحث راځي چې موږ ماشوم سوره عمر والا سوره چې د نو وخت او دا سکرین استعمالول شي نو په دې وجه باندې چې د کله استعمال عمرشي نو د دې د ماشومانو او چې کوم ایج د استعمال شروع کیږي 2-3 سال نه اپلا نو چې د ماشوم د سترګونه د ډیوایس هر قسمه چې د کمپیوټر ډیوایس ته او موبایل له او سکرین دی چې د پوره فاصله چې هغه د په نظر باندې چې د منفي اثرات نه ورزي دویم دا چې د تفریح د لپاره د ماشوم لا موبایل ورکول چې هغه په ډرامه وګوري هغه په صدا سه د مزاق یا د فن سيزونو وګوري نو د تفریح د لپاره د ماشوم لا دا شان دا ټکنالوژي ورکول استعمال نه دي پکار د تفریح د لپاره غل د جسمانی سرګرمو د لپاره چې د غم په پکار دي د غل سره بال د غل سره بل داسې چې پای کې راغو وجود حرکت کوي نو دا غي سره د هغه جسمانی نشونمان بهتر کیږي د ذهني خوشحالي ملويږي او د په صحت باندې ډېر خاصه اثر کوي منفي اثرات نه دي بچي نو تفریح د لپاره چې د موبایل استعمال او د لپاره د درست نه
دا شانته کې چې موږ د دې ډیوایس او د دې په استعمال کې احتیاط ونکړو نو ډیر زیات نقصانات چې نه هغه زموږ ماشوم ته چې دی او زموږ بچی ته چې دی ملاوي دي شي رسیدي شي. لہذا د دې سيزونو په استعمال کې چې دی ډیر زیات احتیاط پکار دی. ایک نمبر خدا کېږي چې د ماشوم ډیر زیات ناسته دي سیسته چې دغه د موټاپې شکار کولی شي. موټاپه هم اکثر سربوالي ته په خوا په واړه ساربه د خلکو په جدید دغه کې چې دی اوس چې کله دغه ترقی وکړه ساينس ترقی وکړه ټي وي ترقی شو د خلکو شعور سیوا شنو کوشش کوي خلک چې د موټاپې نه د وقوالي خپل ماشوم بچ کی ځکه چې دا لستو د په ځواني د ځواني نه لستو به کچ مسایل پیدا کوي نو د زیات ناسته سره ماشومان چې د موټاپې شکار کېدي شي. د دې سره دي چې د ډیوایس زیات استعمال سره چې د ذهني تور چې دینو بیماری دي شي د دې په ذهن باندې ډیر زیات بد اثر ورزيدي شي. دا شانتي چې د ماشومانو نقصان دا کېږي چې د کنسنټریشن توجه خرابوي. د دې شي زیات استعمال چې د پوړو کې د توجه چې کم قوت ته کتاب ګوري باغ باندې دا توجه مرکز کیږي یا په کلاس کې ناشتي استاد ته چې کوم توجه اور کې هغه مکمل چې د درهم برهم کیږي د دې ډیر زیات منفي اثرات دي. د وړو کې توجه چې د هغه بیا اقشن برقرار نه څنګه چې بغیر د دې سیس د استعمال نه د دې سره چې د ماشوم سره د سکول دغه چې د قدر قیمت کمیږي د ماشوم چې په سکول کې دلچسپي ختميږي دا ډیر ناکاره سیس دی. لہذا دې کې ډیر زیات احتیاط پکار دی کچره دا د حد نه سیوا شي د حدود نه بار شي نو دا چې د دې بیا نقصانات ډیر سیوا دي فواید کم دي. د دې سره د موبایل او دا شان د دې سيزونو استعمال چې د زیات ماشومان د ډیپریشن شکار کوي د ذهني بیمارو شکار کوي دی با افسردی دی با خپي دی با هر وخت جنگي. تاسو وګورئ چې په کم کور کې یا کم وړو ته د موبایل استعمال سیوا شوی دی د هغه هوم ورک به متاثرې هغه بچ دی هغه رزلټ نه وروړي چې کم مخ کې هغه وروړو. نو لہذا د دې سیز به کچ استعمال زیات چې دی د ماشومانو په ذهني د سره چې دی په سکول باندې ډیر زیات بد اثر ورزي. دا شان دا سیس چې د دې زیات استعمال بل نقصان چې د ماشومانو په تربیت باندې ډیر زیات بد اثر ورزي. ماشومان چې د هغه سینی هغه اکشان داغه نقل کوي او هغه په ژوند کې راولي. نو تاسو نن وایي چې زمونږه په سوشل میډیا چې کم استعمال لې آیا سوشل میډیا کې زموږ مثبت سيزونه سور دي او منفي سيزونه سور دي. آیا هغه زمونږ یو اسلامي یا یو پښتون معاشري عکاسي کوي که مثال یوټیوبرز دي او که مثال په تور باندې ډرامو والدي که مثال په تور باندې دغه ټول خلک د پیسې د ګټلو په لالچ کې هغه بیهوده انداز کې مزاق کوي چې هر وړو کې هغه شان د مزاق کوشش کوي. پلار د زوی سره لګیا دی کله باغ لطیفه ورته ویلي هغه لطیفه هغه سکی هغه ویډیو شکل تراولي او د خلکو د خندولو کوشش وکړي. خو د دې اندازه نشته چې دا کوم وړو کې ګوري آیا هغه په ژوند باندې سوره اثر کوي. اصل خبره دا چې ماشوم زمونږ چې د صفا کاغذ دی په هغه چې لیکلي هغه مکمل د الله طرف نه موږ ته صفا سوتره کاغذ را لګل شوی دی هغه اني اوري دا دواړه سيزونه چې د هغه مخ ته ژوند جوړي او د هغه په تربيت باندې ګهره اثر کوي. نو مور خپل سره د هغه د لیدو اوقات کم دي او د سکرین ډیر دي. په سکرین کې یو معاشره سړی ته خي په سکرین کې یو د معاشري یو پټو سړی ته خي اقدامات خي چې په ایسو خاندي سو خوشاليږي سو او بعضی سيزونه چې دنه په داد ملاويږي. نو آیا چې زموږ د معاشري د ویلوز یا د هغه برابر دي او کنه. لہذا د خپل ماشوم د تربيت خیال کا ساتای نو دغه شانته سوره ویډیوز چې دي ډرامې دي یا نور سيزونه دي یا کارټون دي. نو کارټون به هم ته تجزیه کوي چې دا کارټون کې چې مین مقصد څه دی د کارټون. کته مثال په تور یو انډین کارټون ورکای نه هغه ته ګوره د خپل عبادتو چلخي د خپل کلچر ورته هغه نو ستا کلچر خو لیدې نشي خو سکول کې سټیم تنزي او سټیم به ډیوایس ته زینې د خپل کلچر او خپل ثقافت څنګه زده کوي. نو لہذا د ډرامې او د کارټون په شکل کې چې کوم انډیا جوړ کړی دی یا نور ملکونو نو هغه به اک اثر لري. لہذا د دې سیس ډیر زیات احتیاط پکار دی چې مونږه د خپل ماشومانو د خپل معاشرتي د خپل معاشري د خپل سوسایټي د خپل کلچر د خپل ثقافت د خپل مذهب د دې په فریم ورک کې دنه تربیت وکړو. دا خو په هر حال پاغه د اخلاقی تربیت باندې کومن کې اثرات چې پریوزن پاغه باندې مو خبرو کړله. بیا هم دا خبره به روانه کا هر کلم دا سي ډیوایس ماشومان استعمالي نه داغه کې احتیاط پکار دي چې هغه د والدینو زیر نگراني زموږ چې د ایجوکیشن او د سره وابسته یو ماهر نفسیات تا بلکې طبي ماهر هم دا هغه نوم دی ډاکټر ابیشای انلیما دا چې د په یونیورسيټي اف غانا کې چې د دا هغه شوبه دا په دې باندې تحقیقات کوي مختلف تجربات کړي دي. دا هغه چې د ماشومانو د دې ډیوایسونو د استعمال لپاره سو ټایم او سو مجبورای په حالت کې چې ته مخه واړې نو بیا هغه سب مدتونه مقرر کړي. دا هغه چې تر 18 میاشت پورې د قسم چې موږ به بالکل ماشوم چې د دې ډیوایسونو نه لري ساتل پکار دي.
بیا د 18 مانه والے تقریبا 2 سال پورې کچره مجبوری شي لازم شي نو 15-20-30 منټ نه سیوا چې دینو د ډیوایس ته کې نول نه دی پکار مطلب خو لاوړو کې د خلک د سترګو خبره کوي دا غي د ذهني د خبره کوي موبایل لاس کور کول نو چې دا دوره ټایم نه هدا 24 غنټو مدت ته چې مسلسل خو به په یو ساعت باندې دور نه استعمالي هو ټوټل 24 غنټې کې نیمه غنټه استعمال کی نو ډیر زیات نقصان باندې وي او هغه نقصانات چې کوم یاد کړی دي هغه خو په خپل ځای وي معاشرتي کم چې دا غي دا د مثبت ویډیوز خبره کوي دا تعلیمي ویډیو خبره کوي چې هغه کې ماشوم ته تعلیم او تربیت ملاويږي دا صرف د دې سیس د منفي اثرات د سکرین د نظر یا د غي د ذهن خبره کوي باقي کې کوم مواد د احتیاطي تدابیر به بهر حال په خپل ځای باندې وي دا شان د 2 کالو نواله تر 15 کالو پورې 24 غنټې کې چې دینو یو غنټه چې د ماشوم دا ډیوایس استعمالولی شي دا شان د شپږو کال نواله تر 12 کالو پورې چې ده او ستن چې ده په 24 غنټې کې کده 2 غنټې استعمال کینو څه خبره بالکل باندې ډیره خو هغه هم خبره په نظر کې ساتي چې اسنه چې دا نه ته دا مراد والے خوشي ولا موبایل ورکې چې زه د اجازه شته دا صرف د دې سیس د منفي اثرات په سترګو یا په ذهن باندې داغي خبره کوي مواد احتیاط به خپل ځای دې وجه اسلام هم دا اصول دي چې هر شي کې میان روي اختیارول پکار دي هر څه چې حد نه سیوا شي نو هغه نقصان کوي بیا هم چې دینو په موبایل استعمال لازمی شي نو د مور خپل په دغه کې په زیر نگرانی کې د استادانو استعمال او په زیر نگرانی کې استعمالول پکار دي او د دې خبره بالکل نظر ساتل پکار دي چې د ماشوم جسمانی ذهني معاشرتي دینی کردار داشن ثقافتی نشونما چې د پاغه منفي اثرات پرې نوزي دا وزن پیش نظر ان شاء الله په بل ویډیو کې موږ د دې جدید ټکنالوژي د استعمال فواید خو چې څه فائدې کوم شته خو چې دا سره احتیاطي تدابیر کوي ډېر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته